رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية. دا سورة نساء شروع شو او سورة نساء دا مدنی سورت دی. ترتیب مصحفی کی دا سلورم او نزولی کی دا رستو د سورة ممتحنین نازل شوی دی. دا دے کی تقریبا 176 آیاتونه دي او 14 پکې رکوګانی دي. سورة نساء تا سورة نساء ځکه وایي دے کی تقریبا 60 پیره لفظ د نساء راغلی. 60 پیره ندی ته وایي تسمیه الکل باسم الجزء او نساء جمع د نسوتون ده، زنانو ته وایي نساء. ندی کې د زنانو متعلق مسائل راغلي دي ځکه ورته سوره نساء وایي. د دې سورت دعوه ده بیان د امور مصلحه بین الراعي والرعیت. هغه مسائل په دې کې ذکر کیږي چې هغه سره د معاشري اصلاح راځي، د کور اصلاح راځي، او خاص کر د دې په اوله حصہ کې بین الراعي والرعیت احکامات ذکر کیږي. دا او دا سوره نساء دا درې حصے ده. اوله حصہ آیات نمبر 57 پورې ده او په دې کې بیا درې بابونه دي. اول باب کې 14 آیاتونه دي او په دې 14 آیاتونو کې مسائل ذکر کیږي بین الراعي والرعیت. دا غدا او د بادشاہ منځ کې چې کوم مسائل دي اول باب کې هغه ذکر کیږي. نبی علیہ السلام فرمای الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی کریم محمد عربی فرمای هر یو پتاس کې راعی دی. راعی عربی کې شپونکی ته وي او هغه په خپل ګړو باندې سوي نگرانی دا هغه پالنه کوي او چې کوم پکې روانه کوي هغه په څیر د لخت وسره دا یې ترتیب سمي. نبی کریم محمد عربی فرمایي چې پتاس کې هر انسان راعی دی، مشر دی. مشر کور کې نارینه دی، والد سے محترم دی، د کور راعی دی، دی به د کور قیادت ساتي، دی به تاسو کې پښتنه به کې موږ د کړه تلاوت د کړه ذکر د کړه. اوله حصہ کې احکامات ذکر کوي چې په منځ د راعي او د رعیت یعنی په منځ د باچا او د غدا کې په منځ د مشر او د کشر کې بل پاتې دي هغه مسائل اول باب کې ذکر کیږي. د اول آیات کریمه کې تمهید کې تمهید ورته وایي خبر आवाज درځي پکې خو شور کوي خو اسه پکې نه بل کې نه خبرې او دا چې نه بل کې اول آیات کریمه کې تمهید ذکر کوي. تمهید څه ته وایي؟ مهدا یو مهد تمهیدا ابتدائی خبره
کله چې انسان یو کتاب لیکي هغې نه مخکې هغه څو خبرې په طور تمهید کېږي زما کتاب مقصد دا دی په دې کې دا خبرې دي دا دې وجه دا کتاب لیکم چې کله خبرې وکړي هغې نه وروسته بیا دې خپل مقصد ته راځي اول آیات کریمه کې تمهید ذکر کوي هغې نه وروسته بیا 15 آیاتونو کې هغه مسایل ذکر کوي چې په منځ د کشر او د مشر کې تاسو پوه شئ که نه قدر ډېره یا ایها الناس اے د ټولې دنیا خلقو یا ایها الناس اے د ټولې دنیا خلقو موږ هم په دې ناس کې راځو موږ څه کې راځو ناس کې او ناس د انس نه دی د څه نه دی د انس نه دی انس په عربی کې مینه محبت ده د انسانانو به خپل منځ کې یو بل سره څه وي مینه محبت او د چا خبره د بده مرغه زمونږ معاشره کې د هر یو کس د یو بل سره د سپیو د پېښو ده د یو بل هغه تریخ لفظ به استعمال کوم تریخ لفظ د یو بل مخوږی به دي شي او څوک ته مشاهده وایي او چهره انور ورته وایي د بده مرغه معاشره کې دا شی شروع دی الله دې رحم وکړي او قرآن کریم چې څنګه سوره نساء شروع کوي وایي یا ایها الناس اے د دنیا خلقو معنی دا ده تاسو به یو بل سره مینه محبت انس وي انس پې انس الله کریم دی وکړي دا شان معاشره په ځای قایم شي اعلان کوي आवाज کوي یا ایها الناس اے ټول دنیا خلقو اتقوا یریږئ یره اختیار کې ربکم در رب تاسو الذي هاغ رب وای د خپل رب نه یره کوي موږ نه یریږو صحیح ده که نه یریږو کله چې معمولي غونته کې جذبه کې لا معمولي غونته کې او لږ تک شانتې ولا ورکي معمولي غونته کې رچپا معمولي غونته کې بیا هر انسان چې دې توبه تایب وي الله طرف ته راباندې او د الله ډېره غټه بادشاهي ده د ډېرې غټې بادشاهۍ مالک دی معمولي غونته کې د رمضان نه مخکې ستاسو خیال وکړه ورځ دوه مخکې ډېره عجیبه غونته کې وایي د الله نه یریږئ او چې د کوم انسان په زړه کې خشیت الهي وي دته عبادات اساني دته هیڅ یو د نیکۍ کار مشکل نه وي او دته د ګناه کار څه وي او ورته ګراني چې د کوم انسان په زړه کې څه وي خشیت الهي د الله یره وي دته د شپې پاسېدل اسان دي دته 5 وخته ادا کول اسان دي دته د ګناه کار څه وي ګران او چې د کوم انسان په زړه کې خشیت الهي نه وي یاره نه وي دته عبادات ګران دي او د ګناه کار ورته څه وي اسان پروا نه کوي و اتقوا ربکم څنګه رب الذي داسې رب هغه ذات دی خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې من نفس واحده د یو نفس نه د تن یو نه وای تاسو ګوره تاسو پیدایش چا کړی الله کړی وای ما تا ورته خط لېږلیو نه الله پیدا کړ ژوند یې راکړه زندګي راکړه او بیا هر انسان چې دنیا نه به رخصتېږي هر انسان په دنیا کې میلمه دی 24 غنټې میلمه دی دی میلمه دی کله چې د پسې خپل استازی راتلی شي او د دنیا نه اوچتون شي دی میلمه دی په کور کې او د کور خلک وده دي ټول وده دي بېغمه او هر انسان په کور کې دا میلمه دی مهمان دی یو څو ورځې میلمه دی دنیا نه به رخصتېږي دنیا نه به ځي او د میلمه معاشره کې ډېر زیات قدر کوي دا خلک یې قدر کوي د معاشره کې نه چې کله انسان دنیا نه رخصت شي نه بیا موږ څه کوو بیا چغې وو او بیا په دنیا کې په ژوند ورسره نه لګي او چې کله وفات شي نه سر ته بیا ولاړي اوښکې راتلو یو او بیا ته موږ به څوک نه پوهېږو دا زما تره دی او دا زما تره زوی دا زما ورور دی او چې کله ژوند دی د موت د هغې سوري په ګټه باندې او چې کله مړ شي نه بیا ورته ولاړ اول ورته هغه کس ولاړې چې کوم دی په دنیا کې تللی صحیح ده که نه الله دې رحم وکړي نه هر انسان په دنیا کې میلمه دی نه ځکه وی الذي خلقکم من نفس واحد تاسو ما د یو نفس پیدا کړی تاسو میلمانه یې هر انسان به رخصتېږي ځکه یا ایها الناس یو بل سره څه کوي انس کوي هر انسان په دنیا نه څه کېږي دا به ځي یو بل سره څه کوي انس مینه محبت کوي چې وروسته بیا تړدقې
او بیا لاسونه مروړ هغې نه دا ښه ده چې بس ورسره سم شه. وخلق منها زوجها، الله پیدا کړه منها د دې نفس نه، زوجها جوړه د دې نفس، جوړه ملګری رفیق حیات. دا الله کریم پیدا کړی دی بی بی حوا، تفسیر کبیر وی. وبس منهما رجالا كثيرا، وبس الله پیدا کړی دی منهما د دې دواړو نه، بابا آدم نبی حوا نه، رجالا كثيرا نارینه ډېر، ونساء او زنانا ډېر نارینه ډېر زنانا الله کریم پیدا کړی. دا مونږ ټول شو د چا اولاد یو، د چا خبره مونږ د چا الواد یو. مونږ د څه وایو معاشره کې پښتو کې الواد، صحیح ده، یو سلویخي یو سولیخي یو سولیخي مختلف تعبیرونه دي کنه. وای دا سولیخ دي، هغه وای نه، وای دا سولیخ دي، او بل وای نه سلویخ دي. اولاد الواد ولد. الله کریم د بابا آدم نه بی بی حوا نه ټول انسانان پیدا کړي، او زمونږ یو وعده غستې وه، وای الستو بربکم، ستاسو رب نه؟ مونږ ټول ویلو بلا زمونږ رب، او کارونه هغه کوو چې کوم د هغه د ربوبیت سره څه دي خلاف دي. الله دې چې هغه څه شي او سره برابر شي، اتفاق وسره شي. واتقوا الله الذي، ويرګد الله هغه ذات نه تساءلون به چې تاسو سوالونه کوي، به د هغه په وساطت سره. واتقوا الله الذي، ويرګد الله هغه ذات نه تساءلون به چې تاسو د یو بل نه سوالونه کوي، به د هغه په ذریعه سره. مسکې هغه دی که نه؟ مسکې څوک دی؟ الله جل جلاله دی. زما او ستا میاس کې الله جل جلاله دی. موږ وایي هر څه چا کړي دي؟ هر څوک کوي؟ الله کوي. واتقوا الله الذي تساءلون به، چې تاسو سوالونه کوي به د هغه په ذریعه سره، یا د هغه نه تپوس د هغه نه سوالونه کوي. هر انسان چاته محتاج دی؟ الله جل جلاله ته. وایي یا الله مال څه راکړي، مال روزګار راکړي، مال بیبي راکړي، مال کور راکړي، مال گاڑی راکی. هر انسان د چا نه سوال کوي؟ تساءلون به، الله کریم ته आवाज کوي، الله کریم ته فریاد کوي. هغه ذات نو یریږي چې کوم ته تاسو आवाज کوي، فریاد کوي، هغه نو یریږي. صحیح ده. په خوشاله کې زمون الله څه دی؟ ډېر دی، او په خفګان کې څه دی؟ په غم کې څه دی؟ مونږ ته یاد الله دې راځي. وی واتقوا الله الذي تساءلون به. دا لږ سوچ وکړه، تا سوچ کړی؟ او بیا وی والارحام، ويرګي تاسو د کټکولو خپلوالۍ نه. واتقوا قطع الارحام، تفسیر مدارک وی واتقوا یریږي تاسو الارحام مره قطع الارحام، د کټکولو د سنه د خپلوالۍ نه. خپلوالي به نه کټ کوي. مونږ په معمولی خبره باندې رسکیو د پېښو ده. ولې څه چل شوی دی؟ زمونږ خوا کې کور هغې کې چرګ هګۍ چوله، د بل پې رامنډه که ته ورته نه بچې په دې باندې 2 کالو شورا نه لګي. معمولی خبرې، او په هغې د کلونو یو بل سره نالګي را روانه ده. یاره داسې زمونږ نه لګي، هلک کله به لګي چې کله دې مړ شي. صحیح ده که نه؟ چې کله مړ شي بیا به سره لګي، بس بیا خو خامخا به لګي. واتقوا قطع الارحام، نبی علیہ السلام فرمایي وایي دا صلة رحمي نه ده، دا موږ چې کټ کوو. وایي دا د اسمان ځمکې په دې منځ کې ځوړنده ده، او دا اواز کوي الا من وصلني وصله الله. الله چې ما څوک پاري کې څه کې ځان سره یو ځای کړي، او الا من قطعني قطعه الله. الله څوک چې ما نه پالي ما کټ کړي، کټ کړي د خپل رحمت نه، خپل در نه کټ. د رزق د برکت لپاره او د رزق د پراختیا لپاره یو نسخه چې ده هغه څه شی دی؟ خپلولي پالل. چې کوم انسان کې دا ماده خپلولي پالي، د دې انسان رزق الله کې برکت. او چې کوم انسان کې دا شی زیات خپلولي نه پالي، او معمولی خبره باندې شونډک راچي، او خفګان دی، او یو بل سره نالګي ده، سما توجه ده که نه؟ د زړه مره صحیح ده که یو بل سره نالګي ده، د دې سره رزق څه کېږي؟ رزق کېږي. الله کریم دې وکړي زموږ یو بل سره څه شي؟ طبیعتونه ولګي. واتقوا قطع الارحام ان الله كان عليكم رقيبا. او دا ډېره عجیبه جمله راوړي، ډېره عجیبه. وایي که تاسو هر یو کار کوئ، تاسو وایئ چې موږ څوک نه ویني، وایي نه ستاسو نګران به راشته. ګورئ الله جل جلاله څه دی؟ رقیب دی، رقیب. ان الله بشک الله جل جلاله کان دی علیکم، په تاسو باندې پخوا داسې
رقیبا نگران ذمہوار نگران اته پته لګي په د باطن پته ورته لګي ظاهر پته ورته ستا په خړه کې سوي او ستا جو باندې سي دا څه لپاره دی الله تعالی لپاره کړه الله تعالی الله دې راځي ان الله كان عليكم رقيبا ان الله بشك الله جل جلاله كان دي عليكم پتا سو باندې رقيبا نگران ذمہوار دی آیات کریمه کی تمهید ذکر شو اوس تر پسې ان شاء الله را روان مسائل دي هغه پوره انتظار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله زمون راضي يا الله کړي ګرامونه مو الله انده څنګه نو سره الله مونږ د نفس دا شرط نو سره سره مشران دي کشران او جواران الله دې د ژوند کې مال حال کې برکتونه ورکړي الله زندگی دراز فراه زموږ حال باندې الله رحم او کرم وکړي څومره بیماران دي هغه الله سے تو کامرا شفای کامله ورکړي څومره پریشانوي دي الله دې پریشانه حل کړي زموږ راځي شرابه د ټول اخره فاتحه په ځوان کې صلی الله تعالی علیه محمد